دا څومره سترګې تا پسې ړندېږي او ته ځې. بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو زه یم ستاسو ورور ذیشان خان. قدرمنو دا مهال د مردان په سیمه ولاړ یم. بس ترڅنګ ګلالی بچی دی او بیا یو مشر او سره یو ځوان دی چې کوم دی موږ سره رابطه وکړه چې زموږ 40 کلن ورور ساجد چې د نن نه 2-3 کاله مخکې قتل شو. قتل چا وکړو؟ قاتل څوک وکړو؟ بیا دی ویلې چې موږ ډېرې هلې ځلې وکړې، ډېرې منډې مو والې، خو موږ ته د یوې دروازې نه هم انصاف میلاو نه شو. په هغه انصاف دپاره دی موږ سره نن رابطه وکړله او موږ ته ویلي تاسو راشئ زموږ اواز او زموږ فریاد د ولس ته کېدی او هغه اعلی چارواکو ته کېدی چې کوم زموږ فریاد اوري او زموږ فریاد عمل درآمد وکړي. دا ګلالي بچي دا ډېر په سختو غټېږي. پلار چې دا ګلالي بچي غټوي او د دې دپاره سختې تېروي، د دې دپاره لوږې او تندې تېروي، د دې دپاره هر قسم سخته برداشت کوي، د دې دپاره کوي چې زما بچی به غټ شي، زما مټې به جوړ شي. دغه شان دې کاکا جو هم د یو بچي سره ډېرې سختې تېرې کړې، ډېر تکلیفونه یې تېر کړل، ډېر په سختو یې غټ کړ او بیا ظالم را لګي او د بچی او د مټې جدا کوي. کاکا جي په وقوع راته په مختصر الفاظو کې رڼا واچوه، ساجد چا قتل کو او قاتل څوک او په څه وجه قتل؟ دی ګل محبوب قتل کړی دی او دی نه څه خبره وجي د وړو په سر باندې د وړو په سر جګړه وه او دی ګل محبوب قتل کړی دی. دشمني وه سره؟ هېڅ دشمني هم نه وجي، چې دشمني سره زموږ د مخکې نه وه، خو زه ډېره مستي کړې ده او ډېر ظلم یې کړی دی. نو موږ وایو زموږ د دې ظلم تپوس دې وشي. قاتل سره څه پوله پټې شریک وو؟ څه هېڅ هم ورسره نه و، څه دشمني ورسره زموږ نه وه. دومره داره کې نه لګېدو، په ډېرانونو به ګرځېده، کباړ به راغونډه و. ما به له دې ځای نه په دې غریبۍ کې لاړ. زه په خپل هم ډېر غریب سړی یم، دیاړي کوم، ګلکاري کوم، خو چې څه به مې وس و نو هغه به مې ده سره کو. استا په رشته کې څو چې تا به ورسره وس کو؟ رور مې و جي که نه، سکه رور دی؟ او سکه رور مې و که نه. مېرنه خو نه؟ نه نه مېرنه نه و. هسې کاکا جي سکه رور چې بیا په یو ګیله د یو ماشوم بچي په ګیله رالګي او خپل مټې پرې کوي، آیا څه ویل غواړي؟ د افسوس خو په دې راځي که نه جي چې ډېر ظلم یې موږ سره وکړو، ډېر زیاتې وکړو او اوس حکومت هم زموږ په دغه څه غم نه کوي. ولې تاسو د نن نه 2-3 کاله مخکې FIR کړی او په هغې عمل درآمد نه شي؟ هر څه مې کړي دي جي، هرې تاڼې ته لاړم، کراچۍ ته لاړم، ټوپۍ ته لاړم، یو کس به جي غم غرض نه کوي. ولې مونږ غریبانان، مونږ سره پیسې نشته. که زمونږ په دغه کې دا قانون وی نو دومره ظلم به نه کېده جي. دا دغه بچی نه ماته پاتې شوی دی، نو په ده به زه څه وکړم؟ یتیم دی که نه. لکه موږ یې خال ساتو خو خپل پلار خو د مینه بېل یې که نه. تاسو مطلب دا دی چې د پلار لاس د پلار هغه سوری دی سوری دی لرې شو، نو هر وخت دی زموږ مخې مخې ته کوي چې زما زوی تللی زموږ کور د غم نه نه یې خالي شوی. دا زوی دې کوم ځای اوسېده؟ دلته کې و کوم ځای و؟ دې توربېله کې و جي، دی هم په دې توربېله کې اوسېدو، زما د ورور زما د زوی هم په توربېله کې اوسېدو. ده د هغه ځای نه واده کړی و، دې سر کره اوسېدو دا زوی زما. آیا تاسو د ثوابې چې څومره اعلی چارواکي دي د ورتې خاوندان دي، ولې هغوی تاسو ته انصاف نه درکړ؟ هېڅ جي ما ته وایي دې ځای معلوم که نه هم بې ونیسو چې ځای مې کراچۍ ته خیر لاړم، ځای مې هر څه مې ورته وښولو. هغه وایي چې ته به موږ له 2 لکه روپۍ راکړې نو موږ به دې ځای نه تا سره لاړ شو، نو هلته مجرم ونیسو. نو ما ورته وایي چې زه غریب سړی یم، دیاړي کوم، ما سره 2 لکه روپۍ نشته دی، د حکومت د سره پاره دی. دا خو تاسو د ظلم زموږ تپوس نه کوئ، ځکه دا ظلمونه کېږي. که دوی دا ظلم تپوس کوو جي دا ظلمونه به نه کېدل، خو زموږ حکومت د ظلم تپوس نه کوي. په کار داسې مجرم یې نه و لاس خپې دې کټ کولې، قسم دې ټولو به ترې عبرت اخیسته، خو نشته، زموږ قانون نشته په پاکستان کې. دا چې جي زما لږ وس کې دی، پیسې را سره وي، دی بې وختي یې نیولې او موږ بې وسه یو او دا یتیم راته پاتې شو. نو لکه ظلم یې ډېر وکړو، لکه داسې خاص خبره نه وه، دشمني مو سره نه وه، نو ډېر ظلم یې کړی چې نو موږ وایو چې د حکومت زموږ په حال باندې سره غم وکړي او پولیس والا فیصله
موبایل او پولیس والا دلته رالل وایي ته دا راکړه موږ ته ریکارډینګ کوو موبایل به بیا راوړو موبایل هم دا چې زه لاړ شم وایي هغه پلانکي ځای کې دی هغه پلانکي ځای کې دی مې دی کې زما بیا ریکارډینګ دی په موبایل نه یم موبایل خو 300 روپو شی دومره خاص شی نه دی خو مې زما زوی خبرې دي پکې مې مهرباني وکړه دا موبایل 3 کاله وروسته موبایل هم چې مال رانه کړو ټیک شو کاکا جی تاسو خپل خبره وکړه چې لکه مونږ په هره دروازه د انصاف دپاره ووهله خو انصاف میلاو نه شو انصاف میلاو نه شو ان شاء الله زه وایم چې څوک هم زموږ دا ویډیو ګوري او د دې کاکا دا فریاد ګوري قدرمنو دا فریاد او دا تکلیف هغه چاته پته لګي چې د چا په درشل راشي نن دا ګلالې ما سره ولاړ دی والله چې ګورم زړه مې خفه شي تا دې بچي ته مو نه کته چې د مستقبل به صحیح دی بس سوچ کې چې دی غټ شي دی به خلکو ته څه وایي بچي نوم دې څه دی Chopin. او ساجد ستا پلار نورونه دې شته نشته نو خفه کېږي بچا چې کم د وردی خاوندان ستا د اوښکې ویني که نه زه ان شاء الله ضرور به تا ته انصاف ملاویږي ضرور به تا ته انصاف ملاویږي ښه خفه کېږم بچا ان شاء الله ستا پلار د دې ملک د دې خاورې یو زلمی یو ځوان او زه د هغه وردی خاوندانو ته یم چې نن د دې بچي د دې سترګو د اوښکو ته لږ وګورئ زه یم چې کله انصاف شروع شو او په یو تله تلل شروع شو نو بیا به څوک ظلم نه کوي را سره تر څنګ ولاړ د ساجد ورور دی هغه سره څو خبرې کوم تاسو چې څنګه رابطه وکړله چې راشئ زموږ آواز اوچت کوي زموږ کوشش دغه وي زموږ هڅه دا وي چې کوم ځای کې ظلم وي د هغې خلاف آواز اوچت کړو او مظلوم ته انصاف میلاو شي څه ویل غواړئ سر اول خو ستاسو ډېره مننه ډېره شکریا چې تاسو په یو کال باندې مونږ لرالي زموږ د آواز اوچتوئ زموږ د آواز د عوامو تک دی د مشرانو تک دی ستاسو مهرباني ډېره شکریا ساجد قتل شو د کوم ځای نه ورته انصاف میلاو شو او د کوم ځای نه ورته انصاف نه دی میلاو انصاف جي د یو ځای نه هم نه دی میلاو اوس د پولیس نه هم ډېره زیاته ګیله ده هغې مونږ ته په 3 کاله کې انصاف رانه کړو پولیس نه ډېره زیاته ګیله لرو ان شاء الله زه دا توقع ساتم د خپل د وردی خاوندانو نه د هغه اعلی چارواکو نه چې تاسو ته به ضرور انصاف درکوي دا د ساجد کشر او دغه والد صاحب او د وړوکې بچنګیو چې دغه فریاد مونږ تاسو ته مخامخ کېښودو نو زه وایم چې ضرور د دې خاندان سره انصاف وشي او دې ته انصاف میلاو شي مونږ له راکړه اجازت د لوی الله په امان